دا ولاړم په علي شاه خدا کې چې آفتاب احمد خان شیرپا علاقه ده او د سکندر شیرپا علاقه ده چې راغلو نن یو ویلاګ جوړو. باران اوس نری نری احساس کړي او دا یو لویه ډیری ده. ډیری د پاسه ولاړم او دا ریکارډینګ کوم. الله د پاکستان باندې رحم وکړي او الله پاک دې د پاکستان په عوام باندې رحم وکړي. ځکه چې سیلابونه راغلي او غټې خطرې دي. الله پاک دا سیلاب په خپلو قدرت سره ډکه کړي او الله پاک دې مسلمانان او پاکستان عوام د هر قسمه آفات او بلیاتو نه محفوظ وساتي. دا یو مختصر ویلاګ دی. انشاءالله امید لرم د الله پاک نه چې او تاسو هم دا امید لرم چې ما به سپورټ کوئ او زما ویډیو به لایک کوئ او زما یوټیوب چینل به سبسکرایب کوئ انشاءالله. دغه جندي پل دی او خطه بیا شورګور شروع کېږي. دغه لار د شیرپا علي شاه خلا ته راغلې ده او علي شاه خلا نه بیا سعود ته داسې ترناف طرف ته وتې ده. دا نه ډېر سیندري ده. دا پکې جیندې دي او دا پکې اوس نوي کورونه جوړېدو کې دي او ماشومان لګیا دي کرکټ کوي لوبې کوي. د جندي په خوا کې نوي کورونه جوړ شوي دي. الله دې بس خیر کې خو دوی ته خو به دا ژوند ته ویل کې ډېره ګران دي ځکه چې هر وخت ورته د سیلاب خطرې وي او د دې خو هېڅ پته نه چې دا د دې دریابونو هېڅ پته نه چې دا څه وخت راځي. نو داسې ځایونو کې ژوند تېرول ډېر مشکل او ډېر ګران وي. راغلی یم شیرپا علي شاه قلعه. شیرپا علي شاه قلعه دا د اختر شیرپا علاقه ده او دې علي شاه قلعه کې دا بټۍ دا خوښ دی. هم دې کټه پانډه په خوا کې پرته ده. وړاندې کېږي اوس بره حالات څنګه دي. د اوبو شور واورئ ډېر خطرناک شوری دی. دا د کترپانډه په خوا کې دا پټي آباد شوي دي او دا ورخوا کې ورسره بټۍ ده. دې ته هم ورځو داسې نږدې ورښکاره کېږو به چې دا دوی حالات څنګه دي. جیندي دریای جیندي دلته ډېر غټ شور دی او دا کترپانډه مشهوره پخوانۍ علاقه ده. دا علاقه په کترپانډه مشهوره ده. دا څو د یو سره عمرو سره ده او بل سره شیرپا سره دی. په شیرپا کې داخل دي. دا کترپانډه دی. ها دا دریای جیندي
د تنګي په سر باندې دی خورا تو شوی تنګي نه دی خورا غدرو او دا لاندې لاچانه بوټي دي دا هوا الله پاک دې دا خیر کړی کنه دا ډېر ډک راغلو او اوس هم خاطر د الله پاک دې خیر کړي سره خوا کې جوارو پټې دي کورونه دي د جندي په خوا کې کورونه دي د دوی د الله پاک پل شي او الله پاک ته حفاظت وکړي अनि دا د کټر پانډه علاقه ده دا نیم عمر ځای سره ده نیمه شیرپا سره ده وړاندې ځو چې دا د څنګه دی ماشاءالله ډېر ښکلې علاقه ده دست شړه کې پرته ده خو ډېر ښکلې سیندري ده او دا کمر دی که د هارونو بچي چې اصل د هارونی بچي راوړي موږ ماشوموالي دې ځای ته ډېر راتلو ډېر لوړ کمر د ډېره غټه علاقه باندې پروت دی لاندې جندي سر دی لاندې ته جندي بیږي او دا راته ډېر خطرناک هم ښکاري اوس دا چې جندي ته اوچت دی په ډېره لوړه علاقه باندې پروت دی دا بره دا سره مقبره ده دا به د کسانو خپلې مقبرې دي بس دې به خپل رشته دار ښخوي او واپس کېږي داسې ځو وړاندې چې څه کېږي